بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو نن زه غواړم چې د خلاصه ستاسو سره یو خبره شیر کوم، بیا په خاصه توګه باندې هغه پښتانه چې تعلیم یافته دي او لږ پوه دي، که هغه د مولا په شکل کې دی، که هغه د خان په شکل کې دی، که هغه د عام پښتون په شکل کې دی، چیرې زمونږ چېرته سوچ کړی دی چې د پښتنه سیمه ولې هر غاصب راغلی دی یا هر چا چې ډرامه کړې ده نو هغه په پښتنه سیمه باندې کړې ده. اوس هم ماته نه ښکاري چېرې زموږ عقل ځای له راغلی دی او زه دا کنټیکسټ جوړوم د پښتون تحفظ مومنټ او د پاکستان د سکیورټي ادارو ترمنځ چې کوم تناو روان دی دا کوم طرف ته روان دی او آیا د پښتون تحفظ مومنټ واقعي چې کوم دی دا غواړي. زما خیال دا دی چې هغوی دا نه غواړي، خو داسې هم نه ده هغوی کې نه غواړي. نو څنګه تېره ورځ ما دا ویلو چې پرایویټ میټینګس کې د دوی خبرې وره ډېرې ښایسته ښایسته آیین قانون او جنګ نه غواړو، خو چې کوم په پبلک کې بیا کله د سټیج نه خبرې کېږي، کومې نارې راځي، نو دا پکې څوک کوي؟ کیدای شي دا مین د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مشران دي د هغوی نه وي، خو خلک داسې شته دي. نو زه لږ تاریخي کنټیکسټ کې تاسو ته یو خبره کومه چې دا د اوس نه ده چې موږ پښتانه چې کوم دی د بل دپاره خپل لور وجلې ده، خپل مور مو وجلې ده، خپل لور مو خرڅه کړې ده، خپل مور مو خرڅه کړې، خپل خان مو وجلې، خپل مولا مو وجلې، خپل عام پښتون مو چې کوم دی تباه کړی دی. راځئ لږ تاریخ، ځکه زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ د تاریخ په ځای باندې موږ همیشه حال کې اوسېدلی یو او د دې وخت چې کوم ډول راته هر چا چې راته ډول وښلی دی هم هغه ډول سره موږ ګډا کړې ده. لږ به لاړ شو د تاریخ پاڼې 1940 کله چې په نړۍ کې لومبې افغان ریاست احمد شاه ابدالي چې کوم دی هغه جوړ کو په کندهار کې. اوس دا لومبې افغان ریاستو د پښتون ایکسکلوسیولی او زمونږ دا خیال و چېرې د دې نه پس به چې کوم دی اوس د هغه وخت پښتانه ته وایم چېرې د دې نه وخت پس به اوس دا پښتانه لږ راغونډ شي، د دوی به یو کور وي، د دوی به خپل ځای، د دوی به جهاز وي، د دوی به ریلګاډي، د دوی به لارې، د دوی به لږ د سکون ژوند وي. د بده قسمته هم په دغه وخت کې په هندوستان کې مغول بادشاه چې کوم هغه ډېر کمزوري شو. یو طرف ته مرهټه خو لوکلو، خو انګریز راغلو د ایسټ انډیا کمپنی په نوم سره، هغوی ځای په ځای باندې خپل لکه بنګال، ګوا، ګوالیار، کلکتا وغیره په دې علاقو کې د هغوی اثر ډېر په تیزۍ سره روان و. مغول خو دغه نشوه کولی، مقابله نشوه کولی. یو مرهټه چې کوم مرهټه سره زموږ د پښتنو یو تاریخي دشمني د هغې جنګ نه پس شروع شوې ده. ولې شروع شوې ده؟ زمان هغه 15,000 کیلومتره لرې اوسي. یو مرهټه ولاړو چې هغه د مغول سره هم دغه او ځکه چې مغول ډېر کمزوري شو هغه نشوه مقابله کولی، هغه د انګریز سره مقابله کولی شوه. اوس انګریز زما خیال دا دی کیدای شي موږ بیا دوکه شو هغه ټیم کې. انګریز هغه ټیم کې څه وکړلو؟ هغې یو هغه ټیم کې یو ولی شاه ولی الله صاحب هغه خط لیکي یا خط لیکي یا دا ویل کېږي چې د سوکنو میاومر صاحب په ترو باندې چې کوم دی افغان بادشاه په مشکل سره چې کوم دی کال یا 2 کاله شوي له ځان یې نه دی کنسلیډیټ کړی احمد شاه ابدالي ته د سوکنو میاومر صاحب په ترو باندې دته وایي چې ته راشه او دلته کې مسلمانان ډېر په خطره کې دي او د هغوی عقیدې ته خطره ده. افغان بادشاه احمد شاه ابدالي صاحب دې ته نه دی کتلی چې زما خپل کور روان دی، زما د خپل کور څه حال دی او زما هلته کې چې کوم دی د مرهټو خلاف جنګ کوم. د مرهټو خلاف 3 جنګونه وکړل، غټ غټ جنګونه، ورسره هلته کې نور پښتانه مقامي راغونډ کړل. مرهټو سره چې جنګ کېږي اخري جنګ احمد شاه ابدالي صاحب خو ته بیا راغی، خو هغه جګړه روانه وه د پښتنو دا په 1949 نه واله د 1951 پورې مرهټو له شکست ورکړی کېږي. مرهټو له خو مو شکست ورکړ، حکومت چاته میلو شو؟ انګریز ته. اوس تاسو خپله سوچ وکئ چې آیا دا مونږ د مرهټو سره جګړه دې دپاره کوله چېرې هلته کې د انګریز حکومت راشي، د ایسټ انډیا کمپنی انفلوئنس ته راشي؟ دا خو پرېږده، لږ مخکې راځو، لږ تاریخ دغه به ګورو. 1814 کې نواله تر 1832 پورې دغه ټیم کې هندوستان تقریبا ټول د ایسټ انډیا کمپنی په لاس کې و. یو ریاستو ته ولاړو هغې ته به د سک ریاست وي، سک خو یا بدو سن اف د سایل د دې ځای
رنجیت سنگ په لاهور کې چې کوم دی د هغه دارالحکومت و پېښوره پورې دا ټوله علاقه دا به هغه ټیم کې یو دغه حسابېدله دا د هغوی د انفلوئنس لاندې و. اوس بل د بدقسمتۍ ته ګوره د پښتون بدقسمتۍ ته چې سید احمد او ورسره شاه اسماعیل دوی را روانېږي د بریلي نه خدای رسولانو ته پښتنو ګوره د بریلي نه را روانېږي ماما چرته ځي د سکھ سره جګړه کوي په لاهور کې ورسره نه کوي راځي وي په پېښور کې زه اسلام راولمه د سکھ خلاف ټیک شو پښتانه ورسره شو. نوره کیسه تاسو ته معلومه ده چې د هغوی خلاف بیا پښتانه ولې راپاڅېدل. خپل پښتانه موږ هغه ټیم کې غدار کړل د دغه هندوستاني مجاهدینو سره سو کال دغه ټیم چې کوم د دوی سره ودرېدلو هغوی بیا د پښتنو سره څه کړي دي اب تاسو په خپله وګورئ او بیا پښتون ولې راپاڅېد د هغوی خلاف بالاکوټ کې بیا ولې خو دغه ډیټیل کې نه ځو. په 1832 کې هم د دغه خلکو سره پښتنو چې کوم دی د سیکانو له شکست ورکړو 1815 پورې دا خبره ختمیږي. حکومت چاته میلاویږي؟ پښتون ته. خبره خدا ده چې پښتون ته څه میلاو شو؟ اسم نه 1840 کې انګریز راغی او د سیکا غالا کې واغستله. اوس ماته د څوک دا ووایي چې دغه ټیم کې د احمد شاه صاحب سید احمد صاحب او شاه اسماعیل صاحب د بریلي نه پېښور ته چا راوستل؟ نه پنجابي هغه ټیم کې و نه آیسای وه نه ته وې نه زه دوی رالله د سکھ له خو شکست ورکوي خو چې سکھ له شکست ورکه نو د ځوان بچی دا شی خو په خپله واخله که نه انګریز ته یې پرېږدي. بیا په 1840 کې انګریز راغی 1842 کې چې کوم دی دا ټوله علاقه هغه د سکھ نه واغسته ځکه چې د سکھ هغه طاقت چې کوم دی د پښتنو په مټو باندې چې کوم دی هغه تباه شو. خبره چاله لاړله سکھ له. دا اوس زه په دې کې دا نه وایم چې سازش دی نه د شاه ولي صاحب په وخت کې زه وایم چې هغه ټیم کې سازش دی نه زه وایم چې سید احمد صاحب یا شاه اسماعیل صاحب خو لږ موږ هم په خپل ګریوان کې کتل پکار دي چې موږ ودرېدلو د مقامي د مرهټو خلاف جګړه ما وکړله پښتون پکې تباه شو مړ شو فایده چاته لاړله انګریز ته. په 1832 1835 د سکھ خلاف جنګېږم د هندوستاني مجاهدین به ورته وایي د هغوی په دغه باندې او سکھ کمزوري کېږي فایده چا لځي؟ انګریز لځي. دا خو لږې تاریخي خبرې وي. مخکې راځو پاکستان جوړ شو. پاکستان جوړ شو د افغانستان مشرانو چې کوم دی وی نه منو د ډیورنډ کرښه د لر او بر کیسې شروع کړله. د لر او بر کیسه د دې ځای نه زموږ پښتانه لاړل په افغانستان کې کېناسته. اوس بدقسمتۍ ته ګوره چې دا پښتانه راځي د افغانستان په وینا باندې په پاکستان کې روانې کې خو روانې چېرته کوي؟ نه په لاهور کې نه په کراچۍ کې نه په پنډۍ کې نه په ساحیوال کې نه چې کوم دی په حیدرآباد او یا په سکر کې کوي. راځي په پېښور کې دماکه کوي راځي په باجوړ کې دماکه کوي راځي په مردان کې دماکه کوي په ډیر اسماعیل خان کې دماکه کوي په کوهاټ کې دماکه کوي په وزیرستان کې دماکه کوي. کور مروان شه خپل کور روانوي د چا دپاره وي موږ پښتانه ازادو نو پښتون ازادی نو د پښتون په کور په تباولو دلته کې بجلی نه پرېږدو دلته کې سکول نه پرېږدو دلته کې سړک نه پرېږدو. دا ټول کار زموږ د هغه ټیم کام پرستو وکړو د چا په وینا وکړو د روس په وینا وکړو ما ته پته نشته دی د امریکې په وینا وکړو ما ته پته نشته. خو د تاسو له کتل پکار دي چې دماکه کېږي په مردان کې دماکه کېږي په پښتونخوا کې او زه څه کوم زه پښتونخوا ازادوم یوه هغه څه شوله نه هغه ټیم کې نه دی او د ډیورنډ په کرښه باندې د افغانستان اوسه پورې افیشل پوزیشن څه دی چاته په که دومره تکړه نو خو لاړ شه تا سره خو ملک دی ستا سره خو هر څه دي ته چې پښتونخوا تباه کې لاړ شه په یو ان کې لاړ شه په سکیورټي کونسل ته لاړ شه څه افیشلی کمیونیکیټ کړه هغه نه نورې منو خو دلته به پښتانه دغې ته نه پرېږدو. اوس د دغې نه خدای پاک خلاص کړو او یا کې یا فاتحه بله مسله راغله د اسلام په نوم باندې په افغانستان کې وی جهاد دی نو جهاد دی نو تباه کېږي پې څوک پښتون دا ټول چې کوم 10 کاله یا 15 کاله جهاد شو تباهي د چا راغله پښتون. هغه ټیم کې زم ولاړم افغانستان ازادوم زما مولا مخکې و دې ټیم کې خان وروسته دی هغه کم پرست چې کوم دی هغه په شا ولاړ دی هغه ویل لکه کمقل یې مه کوئ دا کار ځکه چې مخکې هغه دا کار کوه هغه ته پته وه. اوس چې کوم دی ملا مې مخې ته دی د اسلام جامع اچولې ده تباه کېږي څوک پښتون په کندهار په ننګرهار په خوست په زابل ټولې علاقې وګوره هلته کې چې کوم دی د پښتون چې چرته ودانۍ وي هغه روانه وه د پښتون سکول روانه وه د پښتون لور مور خور بې عزته کوه او هغه دلته کې هم کوه. اوس دغه 10 کاله ته مې نه بیا زه تېر شوم ټوله پښتونخوا مو تباه کړله د چا دپاره وي د اسلام دپاره. اخره کې رالل څو
څه وشو امریکا راغله په ځای د دې روس خو ما ویسته چې روس مې ویسته نو د چا دپاره مې ویسته د امریکې دپاره مې ویسته چې امریکا راشي اوس هغه 10 کاله بیا د امریکې په څه طریقې سره وشو ځکه چې بیا خو زموږ هغې نه پس چې کومه ډرامه جوړه شوله هغه هم تاسو ټولو وکتله مقصد مې څه مقصد مې دا دی زما پښتنو وروڼو دا خبره ځکه په پښتو کې کومه چې لږ مونږ خپل ګریوان کې هغه یو شعر مې کته ډېر را باندې ښه لګېدلو چې یې پښتنو د خدای دپاره لږ ځان وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي اوس چې کوم دی امن راغی ټیک شو جګړه وه هغه تبه وه هغه لږه تېره شوله اوس یو بله راغلی پښتون تحفظ مومنټ زه خپله ورسره ولاړ یم ډېر جنون مطالبې دي او په کار دی چې د پښتنې سیمې دپاره لیټلی څه وشو په ځای د دې چې هغوی د پښتنې سیمې خبره وکړي د دغې قبایلو د باجوړ خبره وکړي د ورکزو خبره وکړي د خیبر خبره وکړي د وزیرستان خبره وکړي هغوی له څه غواړي سارا جهاں کې غم جو ہے وہ ہمارے سر پہ ہے هغوی روروي چې مونږ چې کوم دی ټیک شو میسنګ پرسن یو آیډیل مسله ده د آئین پاسداري د قانون پاسداري یروره تا چې هر څوک په تا په منځ کې راغلی دي د منظور پښتون بیسک آیډیا د محسود تحفظ مومنټ جوړ شوی وه جنمن ډیمانډ په کار دی چې هغه اډرس شي خو هغه به څوک اډرس کوي ابه مونږ په دې اډرس کوو چې اوس به مونږ د ادارو سره ټکراو کو پرون د ادارو د طرفه تاسو ریسپانس اورېدلی دی ما سره یره صرف دا ده چې بیا څوک لګیا دي اوس خدای مکه که د دغې خلاف اکشن اخلي او یو 100 کسان هلکان ناپاسي او بیا جګړې ته شروع شي بیا به مردان تبای بیا به پېښور تبای بیا به کوهاټ تبای بیا به وزیرستان تبای بیا به یو 10 کاله یو بل جګړې ته ځو نو زه دا وایم چې هر څوک که مونږ استعمالوي ځکه چې دا جګړه د پی ټي ایم خلاف کې اکشن اخیستل کېږي دا نه په لاهور کې اخیستل کېږي نه په کراچۍ کې نه په اسلام آباد نه په ساهیوال نه په حیدرآباد نه په سکر او نه په پنډۍ اسلام آباد کې به اخیستل کېږي دا غم به بیا زما کور ته راځي نن سبا چې دنیا امن طرف ته روانه ده په افغانستان کې د امن خبرې کېږي اوس مونږ ته ګورې نه د 1929 کې پته وه چې دا مونږ څوک استعمالي نه مونږ ته په 1832 کې پته وه چې د سیک خلاف مونږ څوک استعمالي نه ماته چې کوم دی د افغانستان په جنگ کې پته وه چېرې دا مونږ د چا خلاف څوک استعمالي نه ماته اوس بیا پته شو د امریکې خلاف جنگ کې ماته بیا پته نه وه زه خو ساده سړی وم چېرې زه د خپل وطن دپاره وطن مې ریزې ریزې کو هغه افغانستان دی او هغه په پاکستان کې پښتون دی اوس ماته بیا پته نشته دی کیدای شي خدای دې وکړي چې د دوی او په کار دا دی پښتون تحفظ مومنټ له په کار دی چې کوم جنون ډیمانډ دي د قبایلي سیمې د پښتونخوا هغه د ریاست پاکستان نه اخیستل په کار دي او هغه په جګړه باندې جنون چې ته ما سره پرایویټ میټینګ کې یا په سنټ کې ته کومې خبرې کوې او هغه خبرې په کار ته په جلسه هم وکړې په جلسه چې ستا هر څوک د ریاست ادارې چیلنج کوي دا د پښتنه سیمه باندې د یو بل جګړې تابیا چې کوم دی تیاری روان دي د یو بلې جګړې تیاری روان دي نو زه دا وایم چې دا موقع راغلی دی زه به ټولو پښتنو ته د خدای دپاره دا 2.5 کاله ما صرف یو کار کړی چې ما جنگ کړی نه ما کارخانه جوړه کړې نه ما سړک جوړ کړی نه ما ښار جوړ کړی نه ما سکول جوړ کړی نه ما د انسان بچی چې د ډاکټر پیدا کړی دی په دې خپله سیمه کې ټیک ته امریکا کې به پښتانه ډاکټران هم وي په یورپ کې به ساینسدانان هم وي خو ما په پېښور کې ما په کابل کې څه کړي ما په کندهار کې څه کړي نو زه دا وایم هر څوک چې د جنگ ته لمن وخي دغه آیډنټیفای کول پکار زمونږ پښتو کې یو خبره کوي وایي چې کوم دی خپله چرګه مې کاسیره نه وي نو پردې جنگ به چې کوم دی زما کور له نه راته نو تاسو وګورئ په خپله باندې خپلو ګریوانونو کې چې مونږ دا کوم کار کوو آیا مونږ په پښتنه سیمه باندې یو بل جنگ خو نه مسلط کوو کوم چې ما ته ښکاري را روان ځکه چې دا کومه طریقه ده او ضروري نه ده چې دا د پی ټي ایم والا کوي د پی ټي ایم په جامه کې څوک داسې شته چې څوک یې ورغلاوي هر څوک چې ورغلاوي کیدای شي هغه خلک چې څوک ګورنران هم جوړیږي په سینټ کې هم ناست دي په قومي اسمبلی کې هم ناست دي حکومتونه هم کوي خو بهر د پی ټي ایم په اوږه باندې چې کوم دی ټوپک دي نو ما دا وی چې څنګه ما 13 ورځ ویلو ضروري ده چې په پی ټي ایم دی دا خبره کوي خو څوک داسې شته نه ماته په 1929 کې دا پته وه چېرې ګنې نه شاه ولی الله صاحب ما په خیال زه دا هغه هم نه ګرم وم هغه هم کیدای شي مخلص و مونږ هم هغه ټایم کې مخلص و خو فایده چا واخیستله انګریز نه ماته په 1832 نه 15 پورې پته وه هغه ټایم کې کیدای شي سید احمد صاحب او شاه اسماعیل صاحب هم مخلص و مونږ هم مخلص و خو فایده چا واخیستله هغه ټایم کې زموږ سره څه وشو هغه لږ تاریخ هم وګورئ که نه د خدای دپاره هغه ټایم کې څه وشو بیا د هغې نه پس د دې لر او بر په نوم باندې هغې وخت کې زموږ سره د پښتونخوا سره شو مونږ هر وخت د بیلات جنگ کړی دی مونږ هر وخت کله انګریز استعمال کړو
د مرهټو خلاف د سکانو خلاف، کله چې کوم دی امریکای استعمال کړیو د روس خلاف او د بل خلاف، کله چې کوم دی روس خلاف کړیو د استعمال کړیو د یو خلاف او د بل خلاف. نو دا وخت راغلی دی زه دا وایم چې مونږ لږ په دې خپل کور باندې د دنیا خلک تهذیب ته ګوري، د دنیا خلک چې کوم دی امن ته ګوري. اوس د امن دور شروع کیږي نو په دې وخت کې مونږ له نوې ټکراو نه چې کوم دی زه به دا ووایم، زه به خان ته هم ووایم، زه به ملا ته هم ووایم، زه به امي ته هم ووایم چې لږ خپل ګریوان کې کتل پکار دي چې بیا خو مونږ د خپله سیمه چې کوم دی یو نوي جنګ ته نه مخکې کوو.